هرحال بعضې دغه داسې چې هغه سړی وایي چې ډېر آیت درست آیت نو د دې شکریا ادا کوم په خصوصي توګه باندې زه ستاسو د پراجګانو ډېره زیات مشکور یم او شکریا هم ادا کوم چې تاسو ښه کافي انتظار مو وکړ او موږ سره هم ښه کافي ټایم تېر کړ خو بهرحال داسې دی چې پراجګان چې دي سکندر خان دا یو خودداره غیرتمند او ډېر کاروباري او انتهایی محنتکش قوم دی د دوی زموږ په دې تنګي چې کوم زموږ پالیټکس دي کوم سیاست دی په هغې کې د دوی یو اهم کردار دی او ښه پوره برپور طریقې سره دوی خپل کردار ادا کوي بهرحال خو ځکه ده وایم چې یاره په ماضي کې دوی مسګایډ شوي دي مسلیډ شوي دي زما په خیال غلطه بني خو بهرحال اوس موږ یو ډله پره جوړه شوه زموږ دپاره هم دا یو د خوشحالۍ خبره ده او یو ښه خبره ده چې دا قوم ټول راغونډ شو او موږ سره کېناستو نو دا انشاءالله آینده لپاره چې د دې څه مسایل نور څه خبره راځي نو په شریکه به هغه شی موږ دغه کوو وروڼو را روان الیکشن دی او موږ دا دغه دی چې یاره که تاسو وګورئ په دې علاقه کې د 15 کالو نه که وګورئ نو مختلف خلک لګیا دي موږ خو دا ویو چې یاره چې چا خدمت کړي پکاره چې خلک هغه سپورټ کړي دې کې که تاسو وګورئ زموږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو په دې تنګي خاص کر زه ډسټرکټ او صوبې ته نه ځم تنګي کې تاسو وګورئ په مختلف مدونو کې سیکټرو کې که هغه صحت دی که هغه تعلیم دی که هغه بجلي ده که هغه اریګیشن کې دا روډونه دي تاسو دې نه اندازه وکړئ چې کله موږ به دې میرو ته تلو نو څونه زموږ ټایم به ضایع کېده اوس وګورئ د روډونو یو جال کله چې سکندر خان اریګیشن منسټر و نو هغې یو جال یې بچو کړی دی او په 10 منټه کې موږ نیر نه هلته کوز بارام ډېري ته ملکانډ ته موږ رسېدی شو دې نه علاوه که وګورئ نو دا څونه د پروټیکشن وال چې دي د فلډ دپاره چې کوم شوي دي د هغې موږ ته څونه په دې سیلاب کې پیدا شوه لکه زموږ علاقه دغه نه بچ شوه موږ دا خواست دی چې یاره تاسو نن موږ سره پوره وعده کوئ چې یاره موږ به ټول راپاسو به او د سکندر شیرپاو زموږ د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو مټې به مضبوطو او دوی سره به په ډله پره کې شاملېږو